بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جو معصوم سی بچی ہیں، یہ چھوٹی سی ننھی سی بچی ہیں، اور یہاں پر آج تیسرا روز ہے، اور جو ہمارا بھائی ہے شیر خان، اس کی مغفرت کے لیے ہم نے سب مل کے دعا کی ہیں۔ یہ شیر خان کی چھوٹی سی بچی ہیں، اور یہ بڑا بیٹا ہے، یہ شیر خان کا بڑا بیٹا ہے، اور یہ شیر خان کا چھوٹا بیٹا ہے۔ اور یہ جو ہم نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ شیر خان کے 3 بھائی ہیں جو علم کے لیے نکلے ہیں، یہ شیر خان کا بھائی ہے، اور یہ درمیان والا ہے، اور یہ سب سے چھوٹا ہے۔ تو یہ تینوں شیر خان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ شیر خان سب سے بڑا تھا، اور یہ ان کی فیملی ہے۔ ناظرین، میں نے ویڈیو بنایا تھا، اور اب وہ ویڈیو اس میں نہیں شو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ فیس بک یوٹیوب گائیڈ لائن کے تھوڑا خلاف ہے۔ وہ بھی میں نے اپلوڈ کیا تھا، اس کی جو زخم ہے وہ میں نے دکھایا تھا، لیکن فیس بک میں مجھے وارننگ بھی دیا ہے کہ آئندہ اگر آپ نے کسی ایسا زخم دکھایا تو شاید میرا پیج بھی ڈیلیٹ ہو جائیں، تو اس لیے میں اس ویڈیو کو اس میں شو نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین، شیر خان تقریباً اس کے اس والد نے ملتان، لاہور، آغا خان، بلوچستان، اور یہ لاہور، آغا خان، شوکت خانہ، پشاور، کراچی، لیکن بعض دفعہ فیصل آباد میں بھی، فیصل آباد ہر ہاسپٹل میں ان کو لے کر گیا، صرف اسی خاطر انہوں نے ان کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ لیکن کیا کرے، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک انسان کی جان بچائیں، لیکن جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ اس کے اوپر تقریباً 20 لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ آیا تھا۔ اس کے اوپر اب ادار بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شیر خان کے بھائی ہیں، وہ بھی چھوٹے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے شروعات میں التجا کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم ان کے لیے، اس بچوں کے مستقبل کے لیے، جو شیر خان بھائی ہے اس کی بچوں کے مستقبل کے لیے ہم ان کے لیے کچھ ایسا نظام چالو کریں، ان کے لیے گھر کے انتظامات کریں، ان کے لیے کاروبار کی انتظامات کریں۔ اچھا ناظرین، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایکسپلین بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً میرے پاس جو ان کے لیے پیسے آئے تھے 15 لاکھ روپے۔ اب میرے پاس جو پیسے آئے 15 لاکھ روپے، تو جس نے بھی بھیجے ہیں اس کا نام مسٹر راشد صاحب 2,32,000، اور UK سے ہمارا ایک اور بھائی ہیں، اس نے تقریباً 7 لاکھ کے اوپر بھیجے تھے، اور یاسین چودھری، اس نے بھی تقریباً 1,32,000 روپے اس نے بھیجے تھے۔ کچھ اور ہمارے بھائی تھے، تقریباً 15 لاکھ روپے ہمارے پاس آئے تھے۔ لیکن یہ پیسوں سے بچانا یہ پیسوں کا کام نہیں ہے۔ جب اللہ بچاتے ہیں تو آپ اس پر 1 روپیہ بھی لگائیں تو بچ جاتے ہیں، اگر اللہ نہ بچاتے ہیں تو آپ اس پہ اوپر کروڑوں بھی لگائیں تو وہ بہت مشکل ہوتے ہیں۔ جو مشکل کی گھڑی تھی وہ گزر گئی۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ اقدام ان کے لیے اٹھانا ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو آپ لوگ یہاں پر، یہ جو ہمارے بھائی آپ لوگ دیکھ رہے یہاں پر ہمارے ساتھ، تو صرف اسی خاطر آئے ہیں کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے آئے ہیں۔ تو گزارش ہے آپ لوگوں سے۔ باقی جو ہمارے پشتون بھائی ہے اس سے بھی تھوڑا میں پشتو میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ ہمارے ساتھ ڈونیشن پشتونوں نے بھی کیا ہے۔ کتن کو دادا غرور د پاره ما یو ویډیو جوړ کړله، هغه ما اپلوډ کړله۔ زه د خپل پښتنو وروڼو ډیره زیاته شکریا ادا کوم د زړه د کومې نه، چې په دومره سخت حالاتو کې په سوشل میډیا چې کم غوغا روانه ده، یا زمون خلاف یا د بل خلاف یا د بل خلاف، ډیر زیات حالات خراب دي۔ مونږ د یو کور د پاره ویډیو کو زم سره خپل ځانیم یاروي چې خدای پاکه مونږ دا ویډیو وکړله،
یاره مونږ ته په دې کې څه مسله مسایل رانشي. زمونږ سوچ دا وي چې یاره د دې کورنۍ دپاره مونږ څه وکړو. خو کله چې زمونږ ویډیو راغله تقریبا 100 ورځې پس چې کوم دی نو الله پاک شیرخان چې کوم دی نو هغه خپل ځان ته راوبلو او هغه وفات شو. باقي د دې دپاره چې کوم بقایا رقم دی لکه دا ویډیو زه د دې دپاره جوړوم یو ریکارډ دپاره چې آیا سبا په ما باندې یو سړی ګوته اوچته نه کي چې آیا تا خو داسې ویلو نو داسې وشول داسې، ځکه چې ډېرو خلکو په موږ پسې لاس وهل شروع کړي دي. نن لکه دا دومره مشران دلته کې ناست دي د دې د مخې ستاسو د مخ په وړاندې دا ویډیو به زه اپلوډ کوم هم داسې څه پټ پناه خبرې نه دي چې یاره ماله دومره پیسې رالي نو هغه پیسې څه شولې په هغې کې چې کوم دی نو 14 لکه روپۍ چې کوم لکه دا خو د دې دپاره راغلی چې هغې به زما نه بار بار ثبوت غوښتو چې بهی تاسو به د دې ثبوت ما ته رالیږئ د دې به موږ ته دا وضاحت کې په هغې کې 14 چې کوم دی نو هغه هغې کسانو ته واپس ریکور شي. کله چې د دې یو ورورو کله چې ما ته هغه پکچر راغی هغه ما هغې کسانو ته ولیږه نو صرف د دې دپاره راغلی وي هغه خپل چیریټي کسان دي نو هغې بیا خبره دا وکړه چې بهی مونږ چې د علاج دپاره درلېږلی وي دا مونږ ته ریکوري کا. حالانکې د هغې نه 2 لکه روپۍ چې کوم دي هغه زه نن دې ته حواله کوم او هغه زه په کیمره نه ابه زه د کیمرې نه آوټ د ځان سره یو ریکارډ پرېږدم په خپل موبایل کې په دې کیمره هم نه شو کوم چې ما درته دونه ورکړې دونه خو ومې وې درته چې دونه مې وکړلې دونه دا ما واپس کړي دي. مهرباني او تاسو شیرخان دپاره دومره منډې ترړې وکړې او شیرخان خو وفات شو الله دې وبخې خو تاسو دومره لرې رالی زموږ علاقې ته شڼکو ته چې دا مدین نه بره ډېر اسخا یو روډ دی او په دغه سخت مرحلاتو کې تاسو راورسېدل او تاسو چې د هغې دپاره څومره منډې ترړې کړې دي موږ ستاسو شکریا ادا کوو او بار بار شکریا ادا کوو. تاسو خپل د طرفه یو ډېر ښه کار کوئ د غریبانو دپاره کوم نه داسې مجبوره کسان یې د هغو لپاره درې اجر به تاسو له الله پاک درکړي او انسان په سوشل میډیا ګورې د هغه غوښه ګورې که نه بلکل څوک څه وایي څوک څه بس د هغه د هر چا خپله زه د هغې پښتنو ورونو ډېره زیاته د زړه نه د کومې نه مننه کومه چې دومره باري مقدار سره پیسې رالیږل خو بیا هم د هغې په زړه کې شک وي چې یاره دا پیسې موږ ته راواپس کا شاید چې اصغر دروغ وي خو هغه پیسې ما هغه پښتنو ته واپس کړي دي. باقي چې کوم زموږ د پنجابیانو ورونو پیسې دي نو هغه به زه دلته کې اوس دې ته حواله کوم او هغه به زه په کیمره نه خو زه دلته کې د کاکا سره یو 2 خبرې کول غواړم. کاکا څنګه یې ښې خیر دی بچی لاړه د بچی په مرګ باندې خو به ډېر زیات خفه یې که نه دا خو افسوس هر چاته خپل د بچي ډېر افسوس دی. شیرخان خپل بچي ته پته ده چې ډېر احساس دی خو مونږ وګرځو خپل هغه کوشش مونږ وکړو نو اوس د قدرت ټیم د هغې دغه مقرر او حالات تا په خپله لیدل. وعلیکم سلام وایه. وعلیکم سلام. څنګه بچی ستا نوم څه دی؟ طلحه. طلحه بچی ښی سکول وی وی سکول او دام بچی دی. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه بچی ښی خیر دی خبرې نه کې خبرې وکړو که نه بچی خبرې وکړو خیم وه او دا رونه دي که نه دا رونه دي دا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښی خیر ټیک ټاک الحمدلله. سبق وی او جی سویمه سپاره وی حفظ کوم 15 سپاره 15 وی ماشاءالله. ضرور د پاره یو 2 الفاظ جړل خو دی ورپسې خامخه مشر ورو کنه تاسو باندې به علم کو نو څنګه چل داغه د تلونه پس دا حفظ به ان شاء الله جاری ساتي او ان شاء الله علم هر څومره سخته چې علم به جاری ساتي. بچي السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه بچي ښی ها ستا نوم څه دی؟ شبیر بچی دا راته چې علم به جاری ساتي خپل علم به کې کنه ته سوما حفظ کې کنه څنګه نه ناظره وې سکول وې سکول هم ورسره وای. ها بچي السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا نوم څه دی؟ نوید ښی کنه تو سو ناظره وې تجوید وې حفظ کې سوما سپاره شپږم. اچھا ناظرین یہ ان بچوں سے میں نے پوچھا الحمدللہ یہ حفظ کر رہے ہیں اور ہماری پھر بھی آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ یہاں پر جو ہمارے بھائی بیٹے ہیں ناظرین ہماری یہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اس کے اوپر ادار بہت زیادہ ہیں اور یہ بھائی سبق بھی پڑھنا چاہتے ہیں علم بھی کرنا چاہتے ہیں مشکلات بہت زیادہ ہیں جو ہمارا بزرگ ہیں اب سارا
جو بوجھ ہے ان کے ہی کندھوں پر آئے ہیں، شیر خان کے والد کے کندھوں پر، تو کیوں نہیں کہ ہم بھی اس غم میں شریک ہو جائے، اس کے لیے کچھ اچھا سا گھر، کچھ اچھا سا کاروبار یہ ان کے لیے کر دیں۔ ہمارا جو کام تھا وہ یہاں تک تھا، میں نے اپنا فرض ادا کیے، باقی بھی انشاءاللہ لوگوں کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔